بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. محترم صدر جلسہ، مہمان خصوصی زمونگا استاد صدری جلسے خلا، استاد مکرم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امیر ناظم عمومی جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختونخوا، او زمون د صوبائی امیر حضرت شیخ صاحب دامت برکاتہم فرزند ارجمن مولانا اشرف علی صاحب، د مختلف اضلاع ذمہ دار مشرانو او د دیر د غیرتمند پښتني سیمې سره تعلق لرونکو د جمعیت علماء اسلام کارکنانو، مشرانو، محترم ورونو، دا نن په دې پر خطر ماحول کې او په خراب موسمي حالاتو کې ستاسو دا دومره درنه غونډه دا د وخت د فرعونانو دپاره یو پیغام دی چې د خپل ظلم او جبر او بربریت لاسونه راغونډ کړئ، ورنه نن مظلوم په دومره دروند تعداد کې په یو معمولي اواز باندې راغونډ شوی دی او د جابر او د ظالم حکمران ګریوان ته لاس ورچول غواړي. د شیخ الهند رحمه الله د قافلې یو سپاهي د هغې تلمیذ خاص او د هغې شاګرد خاص شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمه الله د تورو اوبو په جیل کې دی، خط ورپسې لیږل کېږي، پلار دی وفات شو، دویم خط لیږل کېږي، بیبي دی وفات شوه، دریم خط لیږل کېږي، مور دی وفات شوه، بار بار خطوط لیږل کېږي، ستا خو خپل جرم نشته، تا خو په خپل اعتراف کړی چې په تحریک ریشمي رومال کې زه د حضرت شیخ الهند د یو رفیق په حیثیت باندې شریکم، ته د هغې خپل جرم نه او د هغې خپل اقرار نه واپسي وکړه، رجوع وکړه، تا ته به معافي میلاو شي، رهایي به درته وشي، خپل کور ته به راشي، بچي دې بې اسري دي. سید حسین احمد مدنی رحمه الله د ټولو خطوطو جواب په یو شعر سره ورکوي: ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، تبھی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. نن د دیر د جمعیت علماء اسلام کارکنانو د وخت جابرانو ته پیغام ورکو: ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، تبھی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں. دا د اور سروټ کې او دا انګارونه دا په ایرو کې دننه پراته دي او په دې اور کې ګوتې مه وهه، د امت میندې خویندې دا مه خرڅوه. د ډاکټر عافیه د اوښکو وچوونکي نوجوانان او مسلمانان نن په امت مسلمه کې موجود دي. د خپل میندو خویندو د هغې عزتونه چې چا لوټ کړي دي، د هغې ګریوانونو ته لاس ورچوونکي مسلمانان هغه نن امت مسلمه کې موجود دي. او الحمدلله نن ستاسو دې جلسې هغې خلکو ته کلا او پیغام ورکو
او بیا په 4 مارچ باندې په ملکن ډیویژن کې چې جمعیت علماء اسلام کوم د قوت ته مظاهره اعلان کړی دی